بل دی ابو رافع یهودي د هم دا کارونه کول د پیغمبر اسلام صحابه خلاف اور قسمه پلانونه به جوړول دا ډېر مالدار او تاجر مشهور سړی ډېر او د قلعه ډېره مضبوطه قلعه وه هغې له ورتلل دا ډېره ګرانه وه هغه مخکې کارنامه چې وکړه د اوس قبیلې وکړه دا د خدرج قبیلې ځوانانو خدرج ابو عبدالله عتیق دا یو صحابي دی د الله رسول ویل دغه ظالم د جابر ابو رافع یهودي د ده علاج به څوک وکړي عبدالله عتیق ویل به زه ذمهوار نوجوانان یې ځان ته واخیستې ښه نوجوان در جوانی توبه کردن شیوای پیغمبر است وقتی فیرگور ظالم می شود پرهیزگار زوانه کی توبه و باز دادن بیا و کار دی بډا وایي چې شرم کوم دغه په خله کې وای بزرګ ما بزرګ نه تبعید کړی دا او د کار اوتلې نه بارا جوړول شي نه چرګان شړل خېزي وای دا جمعه ته جمعه کې به ټوخي خلک درنه تانګي ته چې ځوان وي تاسو کول اوس ان رکوع صحیح ده سجده صحیح ده او روپۍ کې د لشپاګه کروڑ څوک درګي جمعه کې یو روپۍ نه ورکې بډاګان بخیلانی بډاګان څخه نه کوي دا غر د سرو کمخ ته تکي 2 روپۍ ته الله په نام ورکني ورکي او هغه زوړ وخت برابر نه راشي ا د روټ وخت له هغه نه راځي په ژوند باندې 1 روپۍ لګول د ما نه وروسته 100 روپۍ لګول دا برابر دي په ژوند 1 روپۍ نه لګي او دې دې ته پتا مې دا به مال لګي تا لګولي هغه ولې لګي ته ولګاوه په ژوند دی ولګاوه نو دا چې کله لاړې پلان یې جوړ کو قلعه ته نږدې شولو صحابه سره دي صحابه ته ویلي زه به دې قلعه خواله نږدې ورځم او مازدیګری د لمر پرېوځي چې کله قلعه خواله نږدې ورغلې په هغې باندې باډي ګارډ ولاړو مضبوطه قلعه وه اوس هم د کعب بن اشرف قلعه شته دی مدینه کې غټې غټې ګټې لګولې لکه دا دروازه چې پرنه کړي یا کټ پیزېږي دومره غټه قلعه ده په دیواله باندې کټ ځېږي نو دله وایي لمر پرېوتی ده موږ چې ور نږدې شولو ما دې ملګرو ته ویل زه به چل کوم چل دروازې ته چې نږدې شوم قلعه ته څادر مې په ځان نه واچو لکه سړی چې اودس ماتوي دروازې راکاره شو ویل لکه څوک چې ننوځي شبه ننوځي د حجرې والا ویل ګنمین څوک چې ننوځي ماښام دی او زه وربندوم ویل ما ورته ویل چې لکه زم در ننوځم چې راځه ننوځم مېلمانه بیا ډېر کېده زم پکې ننوتم الله لارې کولوئ ښه چې کله ننوتم الله تعالی که شابي راواخېستم مېخ ته یې کېښوده ما ورته کتلې چې شابي خو مې انشاءالله ولیدله هغه ډېر مالداره سړی و ابو رافع یهودي چابي مې راواخېستله معلومه مې کړه هغه غټه دروازه چې دا خو مې کولاو کړله ماخصوصا به دله خلک راتلو کیسو وله پخوا به خلک کیسې کولې د سرو بزو کیسه دا پلانکې ده دا دروغ به یې ویل کړل ټول دروغ و که نه دروغ به یې ویل ښه ټول ماخصوصا یې به دې تېر کړ نو ځینې سړی وایي ما له ماخصوصا کې خوب نه راځي ماخصوصا 2 وخته اوده کېدل ماخصوصا کې دا سنت عمل دی ماخصوصا 2 وخته اوده شوي که نه اوس یو سړی طالب دی عالم دی کتابونه ګوري ته څه شی کې چې 2 وخته نه اوده کېږي او بیا سهار لمونځ هم نه لاړ شي او بیا خدای پاکه خیر پکې پیدا کړي نه سهار لمونځ دې ونه کړه خیر پکې شته مړه بېوقوفه وي د سهار لمونځ چې په جمع سره وکړي لکه نیمه شپه عبادت ماخصوصا لمونځ چې په جمع سره وکړي لکه نیمه شپه عبادت دواړه دې په جمع سره وکړي لکه ټوله شپه عبادت نو ماخصوصا 2 وخته اوده کېدل پکار دي نو دا د به قیسې دله به خلک راتلو دا بعضې خلک چې مالدار یې که نه غټ خلک یې نو د هغه خسدار مسدار شانته یې که نه دا خسدار به راتلي او پوتې پې ورته ایستلې قیسې به یې کولې دې په بالخانه کې بره اوسېده ابو رافع یهودي دا عبدالله ابن عتیق فرمایي چې کله ناوخته شوله قیسې ختمې شولې ما خو شابي صحیح کړې وه نو داسې کار مې وکړو د هغه خواله چې ورتلم په منځ کې ډېرې دروازې وي معمولي سړی خو نه و ډېرې دروازې وي غټه دروازه مې کلاو کړله دا واړې دروازې چې دي چې نه به ننوتلم دا خواله شاته مې په ځان پسې دروازه بنده کړله چابې نه خو راته معلومې وي ولې مې بنده کړله خلک دروازه کلاوي ما ځکه بنده کړله چې دا کار په تسلۍ سره وکړم چې دا غوایي مردار کړم او زه که مړ شم هېڅ خبره نه ده تاله یې په ځان پسې وواله ټول ورونه یې بند کړله نو چې کله له کوټې خواله ورغلم په کوټه کې د خپل بچو سره پروت دی ما ویل ابو رافع ویل ها تیاره وه که نه شمسیانې نه وي ښه بیټري نه وه موبایل نه و ویل ها تیاره وه نو د اواز پسې ورغلم په اواز پسې توره راسه ده او دروازې مې په ځان پسې بندې کړې دي
داسې به څوک وکړي مړه خدای پاک وایي جنت راکړي جنت داسې اسان دی مړه اووه دړۍ ډوډۍ خوري د ماخوستن لمونځ نه کړي خولې له دروي اوبه راځي وجه فردوس راکړي جنت داسې اسان دی جنت د دغه ځوانانو کار دی په اواز پسې چې ورغلم اواز چې شی مې و په توره باندې بېرته چې راووتلم او ورته ولاړ یم زما نه د پیغمبر عزت ګټم اما ته په سپو باندې بندي کوو په پلوڅه باندې کوو په باره او بیا زه داسې مسلمان یم ستا دې سر ته ګوره د اسلام داسې اسان دی مسلمان دا و مسلمان څوک و خالد بله چې هغه شی وغځاو مردار یې وغځوله هغه مسلمان دی نو به هر حال چې بار راووتم شی چغې وایي د غویب شان نباړې وایي ما ورته اواز بدل کو ما ویل ابو رافع څه چل وشو ویل خدای دې غار کړه چا په توره ووالمه بېته ورغلمه بېته او دا پرې مې بیخي داسې کړه چې قبې قبې مې کړه په دې اخره کې په دې سینه مې دا توره داسې ګل د تاو کړله چې خوا پې یخه کړم چې په اینو کې ښه لطفت شو بیا ترې راووتلم او دروازې ځان ته کولاوم دروازې کوله چابي راساته که په دغه وخت کې لاس کار کوي مونږ خو پردیو نه تذاب کېږو دغه وخت کې لاس کار کوي چې ته به چابي کولاوې دروازې دې په ځان بندې کړي دي هره یوه دروازه کولاوم په تسالۍ سره ولې کار خو مې وکړه که نه دروازه چې کولاوم بیا روان شوم او د کور نه چې راوتم په یو ځای کې کېناستلم زما نه چې کله د دې مردارې د اعلان نه خبر شم چې کله سبا شو چرګانو اذانونه وکړله او یو ځای باندې روان وم سپومۍ رڼا وه وایي دا یو ځای جوور و پښه مې چې کېښودله نو دا د مې ټق وکړو په پونده پښه مې ماته شوه پښه مې ماته ده یو ځای کې ناست یم زه نه کله چې سار شو سبا شو اذان وشو نو د دې کور څوکیدار ګنمین د بلۍ سر ته وښودو आवाज یې وکړو وی ابو رافع تجار او ابو رافع سوداګر ابو رافع ډېر غټ سړی و ویل هغه مړ دی او تاسو اعلان واورئ دې ته وایي د نبي غلام نو بیا را روان شوم د الله تعالی د نبي خواله رالم د الله د نبي خواله چې رالم پښه مې ماته ده پټکۍ مې لږ پښه مې پې وتړله د الله نبي رالم پښه مې ماته ده د الله نبي ویل دا پښه دې را دې خواږه لاس یې پرې راکړو پښه روغه شوله داسې روغه شوه چې بیا نه ده ماته شوه